دغه رنګي سلیمان بن عبدالملک د دې بادشاه په باره کې راځي. دا بادشاه چې کله مدینې منورې ته داخل شو نو سلیمان بن عبدالملک هغې باره کې راځي لما دخل سليمان بن عبد الملك المدينة سأل هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أبو حازم فأرسل إليه فلما دخل سأله فقال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت فقال لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا من عمران إلى خراب. فقال له وكيف القدوم على الله؟ قال أما المحسن فكغائب يقدم على أهله وأما المسيء فكآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان. سلیمان بن عبدالملک چې کله مدینې منورې ته داخل شو نو تپوس وکړو آیا په مدینه منوره کې چې کوم دی داسې کس شته دی چې صحابه کرام یې موندلي وي د صحابه کرامو زندګي موندلي وي؟ خلک ورته ویل چې او یو کس دی تابعي او صحابه کرامو هغه زندګي موندلې ده هغه ابو حازم رحمه الله دی. نو هغې ته څوک ولېږو چې کله ابو حازم رحمه الله سلیمان بن عبدالملک بادشاه ته راغی نو دا بادشاه تپوس کې ورته وایي چې یا ابا حازم ما لنا نکره الموت، ای ابو حازمه مونږ له څه چل شوی دی په مونږ باندې چې مونږ مر بد ګڼو ناخوښه ګڼو د مر نه یریږو د مر نه مونږ نفرت کوو. ابو حازم رحمه الله ورته فرمایي لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، زکا چې تاسو خپل دنیا آباد کړې ده، تاسو دنیا آباد کړې ده او آخرت هم خراب کړی دی. د دې وجې نه تاسو ناخوښه ګڼئ او بد ګڼئ چې تاسو د آباد ځای نه خراب ځای ته لاړ شئ. یو انسان دنیا کې زندگی تیری، دنیا کې یو انسان د دنیا د مال لپاره د دنیا د لالچ او د حرص د وجې نه انسان چې کوم د اغلاوم کوي، ډاکیم کوي، شکیم کوي، انسان مړیم کوي، انسان دروغم وایي، انسان حرام حلال ته نه ګوري، انسان سود ته نه ګوري، انسان رشوت ته نه ګوري، انسان د بل حق ته نه ګوري، خو بس خپل ځان نارا جمع کول کوي. د دې وجې نه تاسو خپل دنیا آباده کړې ده او خپل آخرت هم خراب کړی دی، ځکه د دې څیزونو وبال په تاسو باندې په آخرت کې دی. نو تاسو دا ناخوښه او بد ګڼئ چې د دې آباد ځای نه خراب ځای ته لاړ شئ. لکه یو انسان دی یو ښایسته محل کې اوسیږي، یو ښایسته بنګلې کې اوسیږي او دا د دې محل او بنګلې نه داسې یو شل ځای ته، یو داسې خول ته، یو داسې بانډې ته لاړ شي، هلته دا اوسیږي، دا انسان به هلته خفه وي، هلته به یریږي، هغه ځای به زړه نه غواړي، ځکه د آباد ځای نه هلته ځینو یریږي، با ناخوښه به هغه ځای ګڼي. دغه رنګې تاسو خپل دا دنیا آباد کړې ده، آخرت هم خراب کړی دی. بیا ورته سلیمان بن عبدالملک وایي چې په الله پاک باندې زمونږ پیش کېدل څنګه دي د خلکو؟ نو ابو حازم رحمه الله ورته فرمایي هر چې نیک انسان دی د دې مثال داسې دی لکه یو انسان د خپل کور نه داسې تلی دی، غایب دی، په سفر باندې دی، خپل کور ته راځي څنګه خوشحاله وي، دغه رنګې چې یو نیک انسان د الله پاک مخې ته ورځي داسې به خوشحاله وي. او هر چې بد انسان دی د هغې داسې مثال لکه یو غلام د خپل بادشاه او د خپل مالک نه تښتېدلی دی، دا چې خپل مالک ته راوستلی شي دا به یریږي، دا به خفه پریشانه وي چې ما ته مالک څه سزا راکوي، ما ته مالک څه وایي. دغه رنګې یو بد انسان د الله پاک مخې ته ورځي د هغې به داسې حال وي. نو فبکا سلیمان بن عبدالملک وجړل او په ژړا شو چې دا خو حقیقت دی، خبرې هم دا دی دا کوم چې تا وکړي. نو محترمو د دغې آخرت دپاره تیاری پکار دی او دغه رنګې د دنیا دا دور زندگی دا چې کوم دی په ښه طریقه باندې تېرول پکار دی. پته نه لګي چې مرګ کله راځي او په څه ټایم کې راځي. نو الله رب عزت دی
ما او تعالی د آخرت دفاره او د دې قبر دفاره او د دغې مر دفاره د نیک عمل توفیق راکړي، د بد عمل نم دې وساتي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.